د منافق سړي درې علامات دي ښه اكو خزه دا کو سړی دی اوس ته پکې مونږ وګورو چې آیا زپه دې منافقت کې مو کو نه او جناب د منافقانو د ټولو نه بدترین عذاب به د منافقانو ښه په جهنم کې یعنی کوچا شرکم کړي دي دا غینم خطرناک سزا به د منافقانو کوچا بت پرستی کړي دا غینم خطرناک سزا به د منافقانو کوچا آتش پرستی کړي سوک نور ته خطه پورته شوی دي او سوک ورته او سوک ونوتا او سوک بت پرستی کړي دا او چا نعوذ بالله عیسی علیہ السلام نعوذ بالله د الله زوی ګڼل دي د دې ټولو نه بدترین عذاب به د چي دا به د منافق سړي ښه الله جل شان فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار څنګه د منافقینو درجه هغه په جهنم کې د ټولو نه لاندې په پرتی دا خلک په ټول لاندې پروتي او جناب سزا یې تاسو ته پته ده د منافق سړي څه سزا ده د منافق خځې څه سزا ده د جهنميانو چې کوم ویني زوي او په دې زخمونو کې کوم ویني وشي او کوم غنونه پکې وشي هغه بلاندې زی دغه جهنميانو خوراک په دغه الله اکبر کبیره یا الله موږ دغه د خوراک نو ساتي یا الله نو جناب کو چې دا درې صفات پچا کی کنه نو ګوره توبه مونږ باسو کو نه ګوره ما تابع منافقانو کې راځوغه منافق یوازې هغه نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې وس دور کې هم د دنیا منافقان دي او چې دا درې خبر راواله نو زغم خدای پاک ټول بګي گیر دي لا ولنه آیت المنافق ثلاث اذا هر کله سده حدث کذبا هر کله چې خبرې کوي کنه لا ولنه سده چې خبرې کوي نو دروغ به پکې وای دروغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما امتی هر یو ګناه کولای شي خو زما امتی دروغجن نشي کېدی ښه دروغجن او څوک چې دروغ وای کنه نو دومره بدبوی د دي چې د رحمت پرشته چې ډېر لري تختی نو یو څه دی دروغجن او د دروغجن تم بیا خیالي خپل هغه اعتماد څه دی هغه بیا ختم کی لاړ چې ختم شي نو لاولنې څه دی دروغ ویل دروغ څوک چې دروغ وای ښه لاولنې دروغ ویل او دویمو اذا وعد اخلف هر کله چې چا سره وعده وکي وعده چې دا کار به کوم تاسو سره می وعده ده ګوره اراده مونږ کو صحیح ده الکه ان شاء الله اراده مې ده وعده مې ده سره دا بیا سر ته نه رسول دا سړی منافق دی ښه دا د منافقانو علامت دی بیا پوه شوي څومره خبره ترې وشي قرض چاله ورکه بیا پسې ګرځه پلاني ورځ کې ډنګرورس کې بیا پلاني او دا بیا پسې ګرځه خیال لګړی څومره وعدې نیټې مونږ وګو او هغه مونږ بیا ماتې کو خبرې اترې مونږ ماتې کو او د دنیا ذموار پکې ورشو بیا خبره هلکه ورته وایه به صبر راتو که پاکه خبره ولې نه کې د الله مدد به تا سره بیا پاکه خبره کوه نو بل دویم څه چې وعده کوي او بیا وعده خلافي کوي او دریم هر کله چې سره یو وإذا من الخانه هر کله چې سره یو امانت کې دی امانت کنه هغه کې بیا خیانت کوي نو اکثر مونږ امانت صرف دغه توایو چې چاله د پیسې ورکړي او بس جناب دې لوټونه بم نه بدله او د دې لوټونه بم ګوره بدله نه ګوره دا په خیانت کې راځي دغه خیانت ته خو جناب د امانت دا نیټورک ډیر وسی دی زه د چا مزدور په دکان کې زه غلطه ډیوټي کوم زه په امانت کې خیانت کوم زه د حکومت صفائی ما زه د حکومت نوکر ما زه ډاکټر ما زه استاد ما زه انجنیر ما زه کلاس 4 ما زه اری ما او په دې کې زه خپل ډیوټي نه کوم کم ټیم چې ما ته خودلې هغه ټیم کې ډیوټي نه کوم خو دې خو کوم زه خیانت کوم ښه زه هم په دې منافقت کې راتلې شمه دام خیانت ته ما په مجلس کې یو خبر اتره واوریدا الامانه بالمجالس مجلسونو دا امانت ته ما په یو مجلس کې خبر واوریدا او زلار شم جناب هغه مجلس امانت ته پټه خبر وشو او زه سو کوم ډنډورو کم جی دا هم په امانت کې خیانت ته خاص کر زمو تر سره خو بیا زیات ترګیر دی قسم لا په نسبت د سړو باندې ما د چا یو عیب معلوم دی او هغه په خپکیږي او زه چاته بیان کما دا ما خیانت کوخه دا ټول خیانت کی دي نو جناب بیا زمونږه درجه بیا سره امون چوي منافقه اې د منافق بچي مونږ دا وایو کنه نو چې دا درې خبرې په مونږ کی کنه نو جناب کو درې خبرې پچا کی نو بیا مکمل دي او کو نه دو پکې نو بیا هم لک شانتی او کو نه یو پکې نو بیا هم گزاره کو چې درې وانه پکې الله اکبر کبیره چې یو هم پکې نو منافق نشانات پکې شته زرد چې ګوره اسنه چې الله جل شانو موږ دنیا نه بې ایمان ابوزي نو غرض میدان جناب ځان د منافقت نه موتا بچ کوخه کو چې دا خبره موتا کی نو بس توبه وباسو جناب دروغ ویل او څه خیانت کول او بل وعده خلافی کول دا درې غټي خبرې دي ښه